السلام علیکم دوستو. 14 کلنې جینۍ سره څلورو کسانو جنسي زیاتی کړی دی. زلزلې او افتونه به ولې به نه راځي؟ ورځ ته ورځ زموږ داسې خبرونه ګورو، هغه خبرونه د ماشومانو د کتو نه دي او د سترګو مو تېرېږي او د انسان زړه ډېر خفه شي. نن درسره یو ډېره د غم واقعه شریک کوم. واقعه په پاکستان د پنډۍ په ښار کې شوې ده. 14 کلنې نجلۍ سره څلورو کسانو جنسي زیاتی کړی دی. هغه کسانو ورسره یو ځل نه ده کړې، بار بار یې ورسره جنسي زیاتی کړی دی. هغې نه بعد بیا د هغې لور پیدا شوې ده. په دغه کسانو کې یو بوډا سړی هم شامل دی چې دغه یوه جینۍ د ده د نوسۍ په ځای باندې وه، خو ده ورسره دغه شانتې غلط کار کولو. دې واقعې نه ځان خبرولو دپاره زموږ دسه دا ویډیو دسه تر اخره پورې وګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښانې ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در د بي بي سي د رپوټونو په وینا چې د دغه جینۍ پلار ورسره خبرې کړې دي، همدغه خبرې کړې دي او ویلي دي چې زما ښځه 2 کاله وړاندې وفات شوې وه. بیا چې مې کله دویم واده وکړو، د کور په مشکلات پتې نه اکثر دویمه ښځه خفه وه. دغه ښځه به په میاشتو باندې د خپل د مور په کور کې به خفه ناستې وه. هغه دوران کې د دې سړي لور یوازې وه په خپل کور کې. ویلي دي چې زه یو سرکاري نوکر یم او سهار د کور ځم، ماښام واپس کور ته راځم. اوس دغه د جینۍ پلار وایي چې دا اوس د 8 میاشتو په خمر ته چې 6 میاشتو خمر وه، نو ما ته هغه ټیم کې معلومات و چې لور سره مې ناروا زیاتی شوی دی، ځکه چې په دغه دوران کې د دې په خېټه کې درد راغلی او هغه یې هسپتال ته یې وړی وه. اول موږ دا فکر کوو چې دا د معدې مسله ده، دوایي سره به دا بالکل ښه شي. د رپورټ د راتلو سره او ډاکټر زه وغوښتم او راته ویلې چې ستا لور خو د 6 میاشتو حامله ده، یعنې د 6 میاشتو بچی په خېټه کې دی. هغې نه وروسته وایي چې په ما باندې سر وګرځېدو چې ما دغه ډاکټر دا خبرې واورېدلې. نه پلار وایي چې ما ته پته ولګه چې دغه 4 کسان زما په لور باندې لګیا دي او غلط کارونه ورسره کوي. زه سمدستي تحلیل ته لاړم او په دغه 4 کسانو باندې مې پرچه کټ کړه. ما په لور باندې بیا ناروا زیاتی کړی و. د جینۍ پلار په رپوټونو کې دا خبره سیوا کوي چې دغه ناروا زیاتی کې یو 50 کلنه سړی هم موجود دی، ځکه په دغه ټیم کې د جینۍ سره په دغه ټیم کې ناروا زیاتی کوو چې زما لور به په یوازې په کور کې وه. شانتې دی کې یو خلک وله کور ته راغلی او یو ځل وله یو خلک وله کور ته راغلی او ناروا زیاتی یې ورسره وکړو. په سبا باندې یو خلک ځان سره بله هم راوستو او جینۍ ته یې د مرګ دمکیانې ورکړې. هغه بیا ورسره 2 کسانو دغه شانتې جنسي زیاتی وکړو. دغه شانتې روانو چې 4 کسه پوره شول، هغه 4 کسانو به ورسره بار ناروا زیاتی کولو. اخر کې د جینۍ پلار ته پته ولګېدل، پلار ډایرکټ الوتانچه یې پې کټ کړه. زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې خپلې پېغلې لورانې هېڅکله په کور کې خوشي مه پرېږدئ، حتما ورسره څوک په کور کې ساتئ. دا نه ویم چې ستاسو لورانې به یعنې ستاسو لورانې به خرابې وي، دغه شانتې ځناور شو او په زور باندې ورسره غلط ویډیو زموږ د تر دې پورې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښانې ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.